بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. پرون سبق کې مونږه د ایمان سلورم تعریف شرار جمهور محدثینو متکلمون مراد خوارج معتزله دي او فقهان مراد سیوا د احنافنا شوافع حنابلہ او موالید دي. د دو مسلک ته چې ایمان د دریو سيزونو نوم دی، د تصدیق بالجنان، عمل بالارکان او اقرار باللسان. دا دریو سيزونه دي. بیا له دو په خپل منځ کې خبره اتره ده چې امام شافعي رحمت الله علیه دوی چې د اعمال صالحه د ایمان د کمال د پاره جز ده، یعنی کې انسان ایمان نه وړو او اعمال نه کولو نو مؤمن خوده او کامل مؤمن نه ده. او دا خوارج او معتزله وایي چې دا ایمان د پاره اعمال دا د حقیقت د ایمان د پاره جز ده. که انسان ایمان نه وړل او اعمال نشته ده نو د مؤمن نه ده، د سره مؤمن نه ده. نو او بیا دیو جل کې دوه خبرې دی. یو دا خبره ده چې ایمان او عمل دا دوه جدا جدا چیز دي. اعمال د ایمان جز نه ده، دا دوه په مېس کې تغایر ده. ځکه اعمال جننده کمیږي زیاتیږي او ایمان نه کمیږي زیاتیږي. نن سبق کې بل دا خبره کوي چې ایمان زیاتیږي کمیږي کنه نه زیاتیږي کمیږي. او باغې باندې پرون دلایل پیش کړو چې لکه یو خو په ایمان کې کمې زیاتې نه راځي او په اعمالو کې کمې زیاتې راځي. بل عطف دې باندې شوې او عطف دې دا مغایره تقاضا کوي. بل چې دا ایمان د عمل صالح لپاره شرط ګرځول شوی او کچته دا تر دې لپاره ایسو ګرځي بیا اشتراط الشری نفسي لازمي دا باطل ده. او سلورم دا چې وان طائفتای من المؤمنین قتتلوا، نو مؤمنان چې کله دیو بل سره جنگ کوي نو اعمال به نه کړي، اعمال صالحه کو نشته ولا په وته بیا د ایمان نسبت کړي ده. نو کدا ایمان او اعمال باندې یو سیز وي نو بیا با الله پاک دوی ته د ایمان نسبت چرنده منو کړي. الله پاک ته د ایمان د نسبت کړي نه مطلب دا چې اعمال د ایمان د حقیقت حصہ نه بلکې د کمال ایمان سره. نو دا خبره ورون شو چې اعمال دا زیاتیږي ایمان نه زیاتیږي. نو نن سبق کې به دې خبره باندې باس کوي چې آیا ایمان زیاتیږي او کمی په ایمان په حقیقت د ایمان کې، په حقیقت د ایمان کې زیادت او نقصان دا ناراضي. دا زموږ مسلک دی. ځکه چې دا ایمان چې دا تصدیق قلبی نوم دی چې کله یو سړی په یو خبره د زړه نه مني نو بدی منلو کې بیا دغه راځي خو یا منلی یا نه منلی نو بدی کې زیاته او نقصان چې نه راځي. نو کم کس ته چې هغه حقیقت د ایمان نصیب شو یعنی د رسول دا اومنو نو کله بیا ګناه کوي او کنه کوي خدای مؤمن دی په ګناه کوي الله پاک بوله سزا ورکړي جنت ته په اول ځل نه داخلي او کله کوي الله پاک بوله سزا نو کوي دخول اولی باندې جنت داخلي پرې باندې پوښوي. او کم کسان چې دا هغه وای بعض علماء کرام فرمایي چې په ایمان کې زیاته او نقصان جنده راځي. لکه الله پاک قرآن مجید کې فرمایي چې اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، چې کله په دوه باندې آیاتونه د الله پاک تلاوتي دي د دوه ایمان زیاتیږي. نو دل کې د ایمان د زیاتینه مطلب دا دی. څه مطلب دی؟ نو دی یو جواب دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ورکړه ده. سلور جوابونه ته دا نور دي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې د دینه مراد دا ده چې لاول یو سره چې دا د صحابه کرام په زمانه کې دا ممکن و اوس ممکن نه ده. ځکه صحابه کرام په زمانه کې لاول یو سړی ایمان نه وړو کلمه به ویلا او احکامات لا نه وراغلي نو چې احکام بیا لکه مونږ راغی جو مونږ د اومنو جو په مونږ باندې دا ایمان سیوا شو. بیا زکات راغی جو زکات اومنو جو بای باندې ایمان شو. نو دا مطلب دی چې کله په آیاتونو تلاوت کیږي جو ایمان زیاتیږي ځکه چې کوم حکم راځي جو بای باندې ایمان ته رندار وړي. او دا صرف د پیغمبر علی السلام په زمانه کې متصور و
پیغمبر اسلام په زمانه کې نه کیږي چې پیغمبر اسلام زمانه نو سنوي دین نازل او نوی احکامات راځي نو دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ جواب ورکړل پوه شو به باندې او شارح رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ چې کوم جواب ورکړل نه بدی کې نظر ده دا خبر صحیح نه ده ولې زګه چې دا ورستو ممکن نه دا پیغمبر اسلام د زمانه سره صحابه کرام زمانه سره خاص نه بلکې ورستو دا ممکن نه چې سړی و چې ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم سجم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روړي بدی باندې ایمان ده وځه ته پته نشته ده دا موږ کلمه شهادت وایو نو موږ وایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا الله پیغمبر او رسول له اوس چې هغه راوړي دي بای باندې اوس موږ ته پته نشته چې الله دا الله رسول کوم احکامات دي کوم پیغامات دي نو دا ایمان اجمالی دی او رسو چې بیا د مونږ پته ولګی را په مونږ باندې ایمان راوړو مونږ وکړو یقین په وکړو زکات باندې په دغه شان په روزه باندې نو دا ایمان اوس زړه تفصیلی دی نو څنګه چې پیغمبر اسلام په زمانه کې ممکن دی ورستو ممکن دی پوه شو به معنی نه امام صاحب دا خبر دا وکړه دویم دا چې بعضی کسانو چې هغه کې یو امام الحرمین دی امام الحرمین هغه د دې خبره چېر ایمان زیاتی کی کمی کی حقیقت ایمان نه زیاتی کی کمی کی بلکې دل کې وي مراد د ایمان د زیادت نه مراد نه هغه دار د ایمان د زیادت نه مراد دار چې امام الحرمین فرمای چې دا په اعتبار د زمانه سره زیاتیږي مطلب دا کنه چې نن ما ایمان راوړو جو یو ورځ موشولا یو کال بعد زما جو ایمان دی نو یو کال زما د ایمان وشو نو زما د ایمان کې لکه زمانه سی واښولا جو ایمان میوم دای ثواب سے وجودا په زیات والا راغی په اعتبار د زمانه سره په زیات والا چنده مراد ده دا مطلب یو سړی راغ شپېته کال عمر دی د شپېته کال په ایمان کې تشول نو دا ایمان زیات ده بلکې سره په 10 کال کې مړ شو د ایمان د هغه نه کم دی 10 کال شو هغه پوښتنه به باندې خدا شاره وای چې په دې جواب کوم نظر ده ځکه دی وای کنه چې دا ایمان دا دغه کوم دی مجيب امام الحرمین دی وای چې دا ایمان دا یو عارض ده عارض او دا باقی نه پاتې مگر په تجدد د امثال سره مطلب یعنی دا لاړو د بل مثال راغی نو امام دا دغه وته اشاره چې لکه دا جواب چې د کوم ورکړه نه اندي کې نظر ده ځکه چې کله یو سیس لاړ شي نو دا غي سره دغه عارض هم لاړ شي بل چې راځي بیا بل وی لکه مطلب دا چې لکه یو سیس ته تورواله لري نو په یو سیس کې تورواله سو پورې چې دای موجود دی هغه تورواله پکې له چې سیس لاړو جو سیس سره تورواله هم لاړو دویم دا جواب چا ورکړه بل جواب د دې ایمان د زیادت د نقصان امام صاحب نه علاوه امام صاحب سره دریم جواب دی واسنه دویم دی چې مراد دې نه د ایمان هغه ثمرات دي چې د ایمان هغه ثمرات وګړي چې سړی هغه ډیر زیات ایمان لري مطلب دا به ثمرات د ایمان یعنی د پسله کې به ایمان هغه رڼا دا به ډیر زیات او چې د ایمان کمی او عقیده کې کمزوري جوړه ده په ایمان کې هغه رڼا جندا کمی اعمالو کې زیاته کله ګناہوں کوي جو په اعمالو کې د کمره نو دا ایمان هغه رڼا بم کمی او چې کله د طاعت او ګناہوں نه کوي نو ایمان به د اعلی مرتبه باندې وي بل جواب چا دا کړه ده چې لکه دا ایمان اعمال دا د هاي کم کسان چې لکه دا ایمان او عمل د دوانه یو څه غني چې دا عمل د حقیقت ایمان د پاره جز ده عمل د ایمان د حقیقت د پاره جز ده نو هغه لکه اعمالو کې کمې زیاتې کیږي نو هغه باندې په ایمان کې کمې زیاتې کیږي او کم کسان چې لکه امام شافعي رحمت الله علیه نو چې دوی لکه د ایمان د حقیقت ایمان د پاره جز نه غني اعمال د ایمانی حقیقت د پاره جز نه غني بلکې د کمال ایمان د پاره جز غني داغه په باندې بیا کمې زیاتې نه کیږي هغه پوښتنه به باندې او څلورم جواب چې نه هغه علامه عز الدین رحمت الله علیه صاحب د مواقف تلندا ور کړل دی وای چې لکه موږ را خبر سره منونو چې حقیقت د تصدیق چې نه دا زیادت قبلینا زیادت او نقصان قبلینا بلکې پدې کې د زیادت او نقصان نه مراد ده چې په کومه کې قوت زیات چې موږ وای دا زیات شو په کومه کې قوت کمی کمزورې چې موږ وای دا کمزور شو لکه زمونږ ایمان او د صحابه کرام په ایمان کې خو فرق ده یا زمونږ د ایمان او د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په ایمان کې جندا فرق ده ځکه زمونږ د ایمان کمزور دی دا غو د ایمان مضبوطو نو دا وایي چې د زیادت او نقصان د قوت او د ضعف په اعتبار سره ده په دې وجه حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله الله پاک ته ربي ارینی کیف تحیی الموتى یا الله ته ما ته وخی د امړي به څنګه ژوند کې
نو الله پاک ورته فرمایل چې ولم تؤمن الګ ته په دې خبره باندې یقین نه لري ایمان پې نه لري نو ورته وی حضرت ابراهيم عليه السلام چې بلا ولینو زه په دې باندې ایمان لرم ولکن ليطمئن قلبي لیکن د دې لپاره ما ته نه د پوسو کو د لپاره مې سوال وکړو چې زړه مې مطمئن شي نو مطلب ایمان ملاول شته خو ایمان کمزور دی نو دا ستانه دا سوال مې د دې لپاره وکړو دعا مې د دې لپاره وکړه چې زما دا ایمان چې دا مضبوط شي زړه مې مطمئن شي مضبوط شي ایمان پوه شو دې باندې دا جوابونه دي المقام الثاني و مقام دار چې ان حقیقت الايمان لا تزيد ولا تنقص چې حقیقت د ایمان پدې کې زیاته او نقصان چې نه راځي دا د مسلک دی لما مر ځکه چې مکه دا خبره ته رسوي ده من انها التصديق القلبي چې د ایمان نه مراد تصدیق قلبي دی یعنی پزلنه ته یو څه منی الذي بلغ حد الجزم والاذعان یعنی هغه تصدیق چې رسیدل دی هغه د یقین هغه حتی د جزم او د یقین هغه حتی او چې کله څه حتی ورسی نو هذا لا يتصور فيه زياده ولا نقصان نو بری کې بیا تصور نه تصور کیږي زیادت او نقصان حتی زکه چې کمه زیاته چې نن دا زیاته او نقصان دا راځي په ځوان کې راځي او کله چې یو څه یقیني ته اومنه نو په یقین کې چې نن دا بیا کمه کوته نه راځي حتى ان من حصل له حقیقت التصدیق یا چې هغه حقیقت د تصدیق حاصل شو نو فسوان برابر ربیا اتا بالطاعات او ارتكب المعاصي کده طاعات کوي او کا معاصی کوي د معاصی ارتکاب دل نه کیږي نو فتصدیقه باق على حاله نو بس چله لا تصدیق و باقی در په حال باندې لا تغیر فی اصل بری کې ورسره تغیر او تبدل لازم ضرور بس كده ما انا بقول خلي بيها بيكون مش سبقنا ها والآيات الدالة على زيادة الإيمان وزد دي نه جواب ورکړي چې ته چې په ایمان کې زیادت او نقصان چې نه راځي په ایمان کې زیادت او نقصان نه راځي کوم آیاتونه چې دا معلومیږي چې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم چې بشکا کسان چې هغه ایمان او رسولونه یریږي نو اذا تليت عليهم آیات زادتهم ایمانا یا بلایت والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا یا بلایت ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب نو دې آیتونه خدا معلومیږي چې په ایمان کې زیادت نه راځي اته چې نه راځي نو دې جواب کړل والآيات الداله وهغه آیتونه چې دلالت کوي على زیادت الايمان فزياده ایمان محموله دا حمل کړی شوی على ما ذكره ابو حنیفه رحمه الله تعالی چې امام ابو حنیفه رحمه الله ذکر کړی انهم كانوا امنوا في الجمله چې دې صحابه کرام به ایمان نه وړو فی الجمله مطلب اجمالی ایمان به راوړو یعنی دوی چې الله رسول ما پتا باندې ایمان نه وړل و زاد او احکامات لا معلوم نو چې کله ورته احکامات معلومېدل جو بیا پس داغه ایمان جندا به راوړو ثم ياتي فرض بعد فرض بیا به یو فرض راغی رسول بل فرضونه وکانو یؤمنون بكل فرض خاص او دوی ایمان نه وړو په هر فرض سره نو حاصل لري شو انه كان يزيد بزياده ما يجب به الايمان وې چې دا زیادت د ایمان چې دینه دا با په کم سیز باندې چې ایمان لول ضروري یعنی په مؤمن به باندې نو دا ایمان زیادت دین دا په مؤمن به په اعتبار سره دي یعنی لاول په یو حکم سره ایمانو جوز بل ورته پته ولې جو بابل باندې ایمان نه بیا ورته بل پته په بل باندې راغی هغه پوښوي وهذا لا يتصور في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا ایمان اجمالی لګول اجمالی ایمان نه وړو بیا ورسو تفصیلی په یو کوم باندې ایمان نه وړي نو دیو چې دا صرف د پیغمبر سلام په زمانه کې د پیغمبر سلام په زمانه کې نوی احکامات براتللو وسو کې د پیغمبر صلوات و سلام د رحلت نه بعد نوی احکامات نه راځي نو سودا متصور نه دي پوه شو دې معنی هو فيه نظر امام شارح رحمۃ اللہ علیہ دا خبره د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دا اوس متصور نه دا ورته خو نه نه جو بریږي نظر ده نظر په باره کې تاسو په مختصر المعانی کې ویل دي لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم و نظر په کې ځکه لري چې اطلاع په تفصیل الفرائض باندې دا ورستو ممکن ده لکه په دې زمانه کې یو سړی چې دا ایمان نه وړي یا دې ورکوټه دی چې ما ایمان نه وړه وسته د احکاماتو په نشته نو پس ایمان نه وړه نو دا ایمان د اول اجمالی ایمان دی او بیا ورستو ته د حکم په دلیږي او پای باندې ایمان نه وړي دا ورستو بیا د تفصیلی ایمان دی په دې باندې پوه شئ نو دا چې لکه څنګه پیغمبر سلام په زمانه کې اوس ممکن ده
او په اجمالی ایمان کې او په تفصیلی ایمان کې جندا فرق ده وفي نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا او کوم چې اجمالا دغه علم تراغله بای من ایمان اجمالا ضروری ده او تفصيلا فيما علم تفصيلا او تفصيلي ایمان ضروري په کوم ته معلوم شي تفصيلا ولا خفاء في ان التفصيل اجد بل اكمل او خفاء نشته بلې کې چې کم تفصیلی چې نه په تفصیل کې آغاز زیادت په کې بلکې دا کامل کې به سره ځکه اجمالی ایمان دا لګي او تفصیلی وما ذکر او هغه چې ویل شي من ان الاجمالي وما ذکر هغه چې ذکر کړل شي من ان الاجمالي لا ينحط عن درجته چې اجمالی دین نه کمیږي د درجه نه فینما هو فی الاتصاف باصل ایمان نو دا له چې کله دا متصف شي په اصلي ایمان سره یعنی اصلي ایمان چې نه کمیږي زیاتیږي بلکې تفصیلی ایمان چې دا کمیږي زیاتیږي لکه پوه شو اجمالی ایماندار ما جاء به نبی صلی الله علیه وسلم په ایمان زموږ ایمان دا اجمالی ایمان دی نو په دې کو کمه زیاته نه کیږي خو تفصیلی ایمان چې په دې کې کمه زیاته څنګه کیږي لکه اول پر روزه ایمان دی بیا د زکات پته دوه په زکات ایمان شو بیا د غونډي په حق باندې ایمان شو بیا د صفات ایمان دي پوه شو نو په تفصیلی ایمان کې څنګه زیاته نه وکیل او چا په دا ویل دا امام الحرمین جواب ورکړی دی دا دویم جواب ده ان الثبات والدواب دا دغه آیتونه دا کوم آیتونه چې زیادت ایمان باندې کې داګه نه جوابونه دي یو جواب ان الثبات والدوام على الايمان زیاده علی فی کل ساعه چې ثواب او ثبات یا مشګری ثابت قدمی په دې ایمان باندې زیاتیږي په هر زیادت په دې کې په هر یو ساعت کې وحاصل انه یزيد بزیاده الازمان دا زیادیږي په زیادت د ازمان سره څومره چې زمانه سی واقعي دومره د ایمان سی واقعي لما انه عارض لا يبقى الا بتجدد الامثال ذکر ایمان عارض ده او دا باقی نه پاتې کیږي مگر په تجدد د امثال سره یعنی امثال ډیریږي جو په دې سره د عارض څخه هم ډیریږي او عارض لکه کوره خلق ډیریږي دا خلقو دا عمر ډیریږي یاغه سره د ایمان هم ډیریږي لکه ماته مثال درکو یو کس لس کال ژوند دی لس کال ایمان دی او دا ایمان د سره متصف دی لس کال بل شل کال عمر دی جو باب شل کال ایمان متصف دی وای چې دا خبره کول چې کم دي کنه چې دا ایمان عارض دی دا نه باقی نه پاتې مگر پته چې د امثال سره نه دا خبره جنن دی وای چې په دې کې نظر دی ولل ان حصول المثل ذکر حصول المثل بعد انعدام الشيء رسد منعدم کېدو د شي نه چې څه ختم شي نه لا يكون من زیاده فی جندا په دغه کې زیادت نه راځي کما فی سواد الجسم مثلا لکه په جسم کې تورواله نو صبر ته جسم نه تورواله وسره ده کدا جسم چې نه دا لس کاله ده تورواله وسره لس کاله کې جسم شل کاله ده او چې کله راځي سم لاړو جو دې سره دا هم لاړو وقيل چا به ویل چې المراد زیاده ثمرته و اشراق نوره و ضیاء فی قلبه چې زیادت د اعمالونو مراد دار چې لکه موږ وایو چې ایمان زیات کم کسان چې ایمان زیاتیږي مطلب دا چې ثمره د ایمان زنده زیاتیږي ثمره د ایمان زیات یعنی کته اعمال کوي او ګناونه نه کوي نو ستا د ایمان هغه ثمره بدله کې نورانیت تعبیر سی وږي او ککې چې فیصله کې به نورانیت کمی المزیاده سم زیادت د ثمره او شراق نور یو دا رانا د نور داګه وزیاو فی القلب او بدله کې روخانه کې لفینه یزيد بالاعمال ځکه دا زیادی کې د څومره د انسان نه اعمال کوي د ایمان مضبوطی او چې څومره اعمال لګي جو ایمان خو مؤمن خو ده ولکه د پوخ مؤمن خو نه کنه وينقص بالمعاصي کمی کې په معاصی سره دریم نمبر سلورم نمبر جواب دا سلورم نمبر جواب هغه دا او چې کسانو باندې باندې چې کم کسان هغه اعمال د ایمان د حقیقت جز ګڼي نو دا باندې کمه زیاده بکیږي دغه چې اعمالو کې زیاته کیږي جو بدی کې بم کیږي او کم کسان چې دا د حقیقت ایمان جز نه ګڼي بلکې د کمال ایمان جز ګڼي دا باندې بکیږي زیاته کمه نشته ومن ذهب وسوق زیدل لان الاعمال جزء من الايمان چې دا اعمال جز د حقیقت ایمان فقبوله ازياده والنقصان ظاهر نو بیا قبل ول زیاده او نقصان ظاهر دي ولهذا قيل الذي ولشدي ان هذه المساله فرع مساله كون طاعات جزء من الايمان چې دا مسله فرع ده هغه مسله چې کم کسان چې د طاعات د ایمان جز ده وقال بعض المحققين او بعض المحققين بغیر پنځم جواب ورکړل چې ول قاضي عز الدين صاحب المواقف لا نسلم من نمنو دا خبره ان حقیقت التصديق لا تقبل زياده ونقصان چې حقیقت تصدیق نه قبل زیاده نقصان لرا بل د تفاوت قوه و ضعف بلکې دا متفاوت کیږي بدلیږي د قوت او د ضعف په اعتبار سره
ها للقطع د وجه د یقین بان تصدیق احد الامه ليس كتصديق النبي صلى الله عليه وسلم زګه د امت د یو فرد تصدیق د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تصدیق په شان دی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق هغه قوی دی مضبوط دی ایمان دا او د خلکو جننده ضعیف دی ولهذا قال د دې وجنا ابراهيم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ولکن ليطمئن قلبي چې ایمان می راوړل او چې اسلامي مطمئن شي مطلب ایمان خو می کم راوړل او کمزور دی چې نو کوټه پای کې دا قوت پکې نور هم سیوا شي دې خبره باندې پوښوي زیرا